خدای نه باغی قوم یې ان شاء الله العظیم دا الله د قهر انتظار کوئ چې داسې ګړچ درکړي لکه بله ورځ چې مصر له ورکړي قاهرې غوندې ښار له 20 سکنډه یو ګړچ په زلزله ورکړو 3000 خلک یې د بلډینګونو لاندې تر اوسه پورې لا مړي نه دي رهي د دغه ګړچ انتظار کوئ چې په چا کوټې راکېنئ په چا لنټرې راکېنئ او په چا په سړک روان یو بلډینګونه پرې د دې قهر انتظار تاسو خو د خپل دمتوب او کنجرتوب نه منې کېږئ نه د ارامتوب نه منې کېږئ نه ښځې او منې کېږئ نه تماشې به ان شاء الله د بني اسرائیلو چل به در باندې که آخر کې هم پیمانه شوئ چې توبه وباسو نو فقتلوا انفسکم خپلو کې به یو بل مړه کړي دا عذاب به در باندې نو دې وجې نه ما درته عرض وکړو چې دا قوم ټیک کېدو تصور نشته بالکل خاص کر د دې ملک دا نوجوان طبقه چې کومه دا خو دومره باغی شوه چې پناه کړه او څوک چې دې پسې ګرځي او رای راسته راوي هغې له به خدای اجر خامخا ورکوي د دې خبرې لیکن نن ستا د دین په لباده کې هغه خلقو پسې خلک راغلي عزیزانو یو لاره ده دې وخت یو لاره دا نور ټول ملک ګوره ګپ شو دروغ او بېایمان او منافقت ستا د ملک سیاست چې دی هغه یو ګپ بالکل جګړه په ملک کې صرف دې لپاره ده چې ته کوش او ټټو مال یو ډله ده دې وخت کې چې د هغې د وجې زما په خیال چې آسماني عذاب رکاو دی خاص کر صوبه سرحد کې د هغې کار ډېر زیات شوی دی چې هغه دا تبلیغي جماعت والا دا یو ډله نور د ځمکې په سر ټول نظامونه چې دي دا ټول ګپ دی او د خېټې جنگ دی او د اقتدار جنگ دی واحده ډله دا ده چې د 1,40,000 پیغمبرانو لارې رانیولې ده او کوشش دا کوي چې دا سړی د دوزخ نه بچي نو عزیزانو خدای دې وخت درته پیدا کړي او وخت دې خدای درکړي چې اوزګار وخت درته میلاوېدو دغې ډلې سره ما د دغه بزرګانو بیانونه ما اورېدلي دي او د دوی عمل مې لیدلی او دوی سره نږدې پاتې شوی چې دې وخت کې دین په دغه ډله په دې منبر د یو 35-36 کالو الک بیان شوی په دې منبر هغه ځای کې زه ورته نه عامې اوس هم په دې ډلې لیکلی یو خبره وکړه په تقریر کې ما ته به د هغه په خبرو کې اشتباه شوه زه د 500 کالو ملا یم 500 دا الله مهرباني ده داسې شی نه دی چې ما نه اورېدلی دی او نه ما د نظر نه ګینې نه دی تېر شوی د هغه په خبرو کې به ما ته اشتباه شو عمر فاروق چې وفات شو چې وفات کېده نو وصیت یې وکړ چې ما چې په قبر کې ږدئ نو زما په دې مخ خاورې ومږئ نو کور والا ورته وایي چې ولې وې دې دپاره چې په مخ مې خاورې مږلي او خړ مخ خدای ته ودرېږه ګوره که چېرته رحم یې راباندې ما ته اشتباه شو چې کور ته لاړم همې کتل حافظ ابن کثیر دا واقعه نن نه 1200 کاله مخکې حافظ ابن کثیر حضرت عمر وی زما په مخ خاورې ومږئ که حضرت عمر غوندې وایي چې زما په مخ خاورې ومږئ نو ستاسو زما مخ ته زمونږ خو چې زنکدنې ویاله نه یې راولې یا جامت یې لږ لوی دی چې دې قبر کې دا مخ داسې اګمال کړی ښکاري نو چې د پیرنګي په شکل کې خدای له ورشي حضرت عمر خو یې زما په مخ خاورې ومږئ چې خړ مخ خدای له ورشي او د چا چې د پیرنګي شکل جوړ کړی یا خدای له ورشي نو په هغه به رحم تاسو خیال نو عزیزانو عرض مې دا و چې اهدنا الصراط المستقیم باندې عمل دې خلق د اهدنا الصراط المستقیم ایمان د دې خلق اهدنا الصراط المستقیم ایمان د ابوبکر صدیق زمون او اهدنا الصراط المستقیم ابوبکر ناس دے دا سیو کتو ونی یو مرغای ناس کوا پا ونی ناسوری تا ناس کوا دیر طبیعت کوا کلبه یو وزر گرولو کلبه بل وزر گرولو دور تا دا سی کت نو پا جرات اویوی چی کاش اے پروردگارا چی دخوب دا مرغای وی سمر بیغم ناس تا دا دنیایم بیغم دا وآخرتیم بیغم دی داخرت حساب او عذاب ورته نشتا
او دنیا کې هم غم نشته، نه د رزق طلب شته او نه د دنیا طلب. څومره بې خدای چې زدا مرغی وی خو چې انسان نه وی، چې انسان نه ځکه چې انسان د پاره څومره مشکلات دي. نو هغه ابوبکر ته مخامخ دا یو ګډوره کاش اے پروردگار چې زدا ګډوره وی خلق حلال کړي وي او په وړي وړي کړي وي او بیا یې خوړلې وي خو چې انسان نه وي. دا ابوبکر نو په اهدنا الصراط المستقیم باندې خود دي خلق عزیزانو، په اهدنا الصراط المستقیم باندې عثمان ذی النورین عمل چې د پیغمبر بل په څومره مال او دولت چې ورسره چې په پیغمبر عاشق شو نو ټول په قربان. ولی و زما د محبوب د مینې تقاضا دا ده چې تا سره به پیسې اهدنا الصراط المستقیم باندې خو دې خلق په اهدنا الصراط المستقیم خو حضرت علی عمل کړي. خدای ما ته سملار عزیزان سملار چې دا هغه قول او فعل د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم زکه چې د سملار باندې له حکم چې الله کړی دی نو داغه تشریح یا عملا پیغمبر دنیا ته پیش کړ. عملا کتا سوای چې سملار موږ کولو ته یا سملار حج کولو ته د مسلمان ټول زندگی چې هغه ټول ژوند په هغه ډانچه باندې اچولي چې کومه ډانچه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمان لپاره جوړه کړه. نو په حیثیت مسلمان دا ستا فرض چې تبا هغه د درویشتو کالو نقشه چې کومه پیغمبر قولی او عملی جوړه کړې هغه به هر مسلمان ته یاد او هغه به د هر مسلمان دستور العمل. تاسو وګورئ په پاکستان کې یو قانون دی، اگر چې قانون دی د پیرنګیانو خودی په باندې نامه د تعزیرات پاکستانی خدا اصلي دی دا تعزیرات هند او دا قانون جوړ کړو په لندن کې لارډ میکال انګريز جوړ کړو د ټول هندستان لپاره. اوس هغه قانون باندې دوی تعزیرات هندوم ته لري شو تعزیرات پاکستان نومي پیښه ده لکه په خراب باندې چې د ناوې نامه تاسو په دې ملک کې وګورئ تا د ملک ټول فیصله په هغه تعزیرات باندې کیږي. دا انګريز جوړ کړی قانون، دا قانون خلاف ورزي چې توګه پولیس دیونی تانے ته بوزي حوالات کې دیواچی عدالت ته چالان کی یا جیل تواسي یا د جرمانه کی ته بسرو چې شمونه چې د ملک قانون بیا ځان خبرم ساتلې چا سره چې تماچې او ټوپکې ګرځي اغي دینم خبر دي چې دفعه 144 کې پرمټ ضروري دی. نو هغه د ډیپټي کمشنر بنگله کې بدیف روپۍ جمع کړي او تا ته به یو پرمټ ملاو شي چې په 2 میاشتو لپاره تماچا لیسندار ګرځول سره د لیسن به پرمټ اوس پاغه پرمټ ابل اورز یو سړی نیولې ما تراغه چې نیولې ما تماچا د لیسن ومه وینه چې پرمټ کې درې څلور ورځې کې نو 188 دا څه بلا دفعه په لګولې وا سړی موالات کې د چالانم کو 200 روپے دې جرم کړی بسرو چې څنګه جرم ادا کو د یو ډیپټي کمشنر د پرمټ دلاسا حوالات کې مشپته او په عدالت کې بیا 200 روپے جرم ورکړي نظام خلاص د یو دغه خلاف ورزي کړی د یو نو پولیس مونږ د تانه په حوالات کې مواچولې او د تانو حوالاتونه مو ګورې او بیا ور سره کټای مو ګورې او هغه خسته خسته بوینم پکې درغله او عدالت په چالانم کړی او کړای مو لګې دی او جرمانم کړی او وغیرہ وغیرہ د یو قانون خلاف ورزي هغه د انګريز د قانون خلاف ورزي دي. نو څومره لوی چکر درته دی ها په درویش کال کې الله د جوړ کړی قانون خلاف ورزي دي ټول عمر کړو ټول اوس په دې به یو خدای پوهیږي چې دې کې بدر څومره لوی چکر دی. سبق دا خو په یو کیس کې به یو پیش
यो किरामन कातिबीन मलाइक तापदे खय और गसी गनास दहारे रज रिपोर्ट का दर्ज के दहारे उस्ताद को टका लगियो का क्या का लगियो का या का लगियो का 50 का लगी दहारे रज या रिपोर्ट न दर्ज की उस खुदा और किस वक्त ताती शुदा अदालत की ये कुरान वही कि सनत जबानिया मलेची बरोबर अल्लाह बेमान अब वाला ताला बता रजिस्टर लाश के दर करे 14 कुटमार जोया द खरबा जोया ना तो प्रादी वादे के बच्चे गड़े दे दा रजिस्टर दे उस वाक बेर ताजिब राता उसे आगा अल्फाज में पर दिमाग की नाराजी कि दे कौम के ओए मोदाड़ में से लखश द मोतबरों कानूनों के दवाद कानूना चीज़ों आगे के कता सो गो रही मुतमन्नी शिरकत बेगम और प्लाने चरता बमली दिली कानूना चादर करी का ना हाँ वादे कानूना चाहने छुपवली दवाद काट सोकनगर की सोकम गाड़ी ना वाले तो पकड़ो की भी मार गया और सोकम सही न करने का बना दवाद भी काट के उगोरा मुतमन्नी शिरकत बेगम और प्लाने दादा मुतबर काटू अबल और दियो कार्ड रागे दियो स्पेरो मजदूर कार मुदा मजदूर कार कार्ड की उमली कलीचे मुतमन्नी शिरकत बेगम और प्लाने नुचदाम योली दन ढेर अफसोस रातो नुब्यारा तदा शेर रायात चे द स्वाद से रहमतुल्लाह अलैह पलारा रवानो नियविंगी दशपी पर इबादत बांधी उली दो राम 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 सतुआई गुरु किए सात राम दादी इंद्वानो वजीफा नुदेर आता स्वाद से वो दे मरगरो तो वही खाल में दो कोंडे पमक